غره کې مشهور کمر چې ورته سرینده کمر وایي. دی په روډ چې کله پیر بابا له سړی ځي او د چړ سره وګوري سړی نو دا ښکاري. خو د ده د غټوالي زه تاسو ته نشم ویلی، دا څه چې 700 فوټ ډنګ دی او د ده نه په تاوېدلو باندې 1 ګنټه لګي. او موږ د ده څنګ ته راغلي یو. تاسو دا ځای لږ انجوی کوئ او زه کوشش هم کوم که د سهده پورې زه ته وخېږم، خو په هر حال څه ناممکنه غوندې راته ښکاري. الله دې پکې خیر وګرځوي. ته ورته څه ګزار شي دا پړق چې کوي دا څه دي ستا د لاس سره؟ بس دغه زما وس له دې نه په بره باندې سترګې را باندې تورېږي لکه تله ما ته بلکل چې دی نو ناممکن ښکاري. ډېر زیات لوی کمر دی، دومره لوی دی چې دومره لوی کمر ما د اوسه پورې چېرته په غرونو کې نه دی لیدلی. السلام علیکم مرګرو. دا کمر وګورئ چې دا څومره اوچت دی او څومره پلن دی. دا د ایلم په غره کې دی. دا تقریبا د 2.5 فوټو نه زیات دنګ دی او اوږدوالی خو یې زه وایم چې یاره د 300-400 فوټ لګ بګ به وي. دا تاسو وګورئ حیران به شئ. ماشاءالله ډېر زبردست کمر دی. سلیم صاحب امیزینګ، واو. عمر خان کمر، دا ټول کمر موږ چې بې روان یو دا د لاندې نه تاسو کتی شئ. زه یو شارټ تاسو ته ښیم چې څومره دنګ کمر دی دا، او بیا به دې باندې موږ روان یو. یو هوار میدان شانې دی. جی سلیم صاحب ملګرو ځای چې روانېږو مینه عمر خان کمر لزونه. واه واه واه، عمر خان کمر منظر دی د جبې د کلي شاته د ایلم په غره کې. زبردست. او تاسو انجوی کولی شئ چې یو ډېر انټرسټینګ ماحول دی او دا کمر دومره لوی دی چې مطلب دا دی په دې باندې زه څه بحث نشم کولی. دا منظر وګورئ، خو دومره هوار چې لکه چا په ګوتو هوار کړی. زبردست، ډېر زبردست سرفیس دی. او که چکر له څوک راځي د هغوی لپاره بهترین لوکیشن دی. دا په جبه کلي کې دی، د پاس بره په غر کې. السلام علیکم مرګرو. تاسو کتی شئ موږ د ایلم په غره کې یو بل ګټ مې ولیدو. تاسو ما ته ووایئ چې دا د څه شي د شکل سره سمون خوري. دا یو ګټ دی، تاسو کتی شئ. دا یو ګټ چې دی څه عجیبه غوندې ګټ راته ښکاره شو چې دا د څه شي د شکل سره سمون. عمر خان کمر چې ډېر زیات په هایټ باندې دی. تاسو وګورئ دا منظر. په رباب ګټه باندې موجود یو. سلیم صاحب جی دا ته رباب ګټ وایي او زما په خیال خو د رباب شکل راوړي ځکه چې دا خېټه یې تشه ده او دا یې لاندې هغه بل ځای دی ځونډې مونډې چې ورته پراته وي. او دا تاسو وګورئ بالکل ما ته خو ښکاري چې بالکل د رباب لوک ورکوي. او موږ ورته کوزېدو خو دا ځای ډېر زیات ګران دی، نو کوشش کوو شاید چې د لاندې نه کو ته مطلب دا دی راوختلو نور خو دغه شی دی. تاسو یې وګورئ دا یې لوک دی. دا صحیح جی. دا وګورئ د ایلم په غره کې دا یو کوټه ده. تاسو
د دې کنډیشن وګورئ د کمر د لاندې په دې کې دننه ښه باقاعده نغرۍ او طبخې دا شته سیکوي او دا ټوله د ګټ د لاندې ده تاسو وګورئ د دې کنډیشن ته دا تاسو کتلی شئ دا دننه زه رالمه یو کمر دی سیکا دا کمر وګورئ چې د دې نه لاندې دا کوټه ده باقاعده پکې خلک اوسي دا د علم په غره کې دي دا وګورئ دا منظر تاسو کتلی شئ په دې کې دا باقاعده دروازه ده ملګرو دا باز کمر دی دې ته وګورئ او حیران بشئ لکه باز چې ناست دي په یو غونډۍ باندې او څه عجیب و غریب نظاره یې ده تاسو کتلی شئ ډېر زیات خوند راکوي او موږ ټول د دې په ننداره یو خانو دا تاسو کده شو دوستانو زما به سره باندې په تاسو سره غړ ښکاری صحیح ده اسې ما وی د الله قدرتونه دي کنه تاسو وګورئ دیتا چې دا په کومه طریقه باندې رستا دا غړ چې دا راټینګ شوی دی دا وګورئ ښا دا وګورئ سیبانو دا وګورئ یې بالکل پاوا دی لکه یې نیم پاوا دی